السلام علیکم عزیز طلبه او طالبات. دینه مخکې چې کوم ټاپک سبق مونږ شروع کړی نظر پاکستان، اوس به د نظر پاکستان چې کوم مشکل الفاظ دي هغه وایو. هغه کې اول نمبر چې کوم مشکل لفظ دی ناګوار. ناګوار څه معنی ده؟ ناپسند، خلاف. دویم نمبر اکثریت. اکثریت زیادتی، کثرت. اکثریت دا د کثرت نه وته دی. 3 نمبر چې کوم مشکل الفاظ دی پر خلوص قیادت. 4 نمبر عمل پہم، مستقل اور متواتر عمل. مملکت. مملکت سلطنت، بادشاہت، حکمرانی، حکومت. امتیاز، فرق، تمیز. مستحکم، مضبوط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. کومه چې د پاکستان د قائمولو فیصله و هغه فیصله هندوانو ته خوښه رانله. هندوانو پوره کوشش و چې دا مملکت جوړ نکړی شي، یعنی پاکستان جوړ نکړی شي. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی. جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی. د هندوانو سره دولت هم او طاقت هم و. جنوبی ایشیا کی د اکثریت هم و، یعنی ہندوان زیاد هم و. چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور کرنا پڑا. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کی یقین و اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. خود پاکستان جوړول چې دا مطالبه چې دا حق او انصاف باندې مبني و، یعنی په حق او په انصاف باندې مشتمل و، نو په دې وجه باندې د حکومت برطانیه چې کوم حکومت جوړ کړی و هغه مجبور شو او قائد اعظم محمد علی جناح چې کوم پر خلوص د هغه کوم جوش جذبه و د قائد اعظم محمد علی جناح او کوم پر خلوص خدمت و، نو د هغې په وجه باندې مسلمانانو ته دا یقین او د اتحاد ضرورت شو او 14 اگست او 1947 کې پاکستان جوړ کړی شو. نظر پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. د نظریه پاکستان چې کوم مقصد د دې دا مقصد چې پاکستان یو اسلامی او فلاحی مملکت جوړ کړی شي، یو اسلامی ملک جوړ کړی شي. او مونږ ته داسې قدم ایښودل نه دی پکار چې هغه د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفي. یعنی مونږ ته داسې قدم ایښودل نه دی پکار چې په هغې باندې الله او د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شي او د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک او د خدای مخې ته مونږ شرمنده شو. ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. زمونږ ټول ژوند د پاکستان د پاره پکار دی، د پاکستان د وقف کولو د پاره پکار دی او د قومي چې کوم مفادات دی هغه ایښودل، یعنی د قوم مفادات ایښودل او زموږ چې کوم ذاتی مفادات دي دا د زړه نه اوښکل، دا مونږ ته پکار چې داسې وکړو او مونږ د قوم مفادات مخکې کړو او زموږ ذاتی چې کوم مفادات دي دا د زړه نه وکاږو. ہر قسم کی گروہبندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظر پاکستان کو فروغ دینا ہے. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا. مونږ ته پکار دی چې هر وخت د پاکستان د فلاح د کامیابی او د بهبود د کوشش وکړو. د پاکستان د کامیابی او د ترقی لپاره هر وخت کوشش کوو. کچره مونږ د نظر پاکستان مخې ته کېښوده او هغه خپل سیرت او کردار د هغې مطابق جوړولو، یعنی د جوړولو کوشش مو کو، نو مونږ ته په دنیا کې په دویم نمبر چې کوم قومونه د هغې امتیاز به مونږ ته حاصل کړی شي.
और हम इस्लामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार और पुरअज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मूंग ब द इस्लामी चुकुम उसूलों पर रना के पाकिस्तान د कामयाबी او د مضبوطولو د پاره موږ ته پکار دي چې ښه کردار ادا کو او دا عزم او دا اراده وکړو چې موږ کوم کار هم کوو هغه به د پاکستان د مفادات لپاره کوو، یعنی د پاکستان د ترقۍ لپاره به موږ کار کوو. موږ به د پاکستان خلاف کار